تاسو د ما پرون دا خبره کړې وه چې جواب د ویلو نه مخکې به تاسو په مسله د تاثیر باندې بحث کوم. مختلفو موقعو کې ما په دې مسله بحث کړی دی پروس کال غالبا چې کله ختم وشو د رمضان نه مخکې نو موږ اختتام په سوره اخلاص باندې وکړو. هغه تفسیر ټیپ شوی هم لیکلي چې تاسو ما د ملګرو اورېدلی وي. په هغې کې ما د تاثیر په مسله تفصیلي بحث کړی. د تاثیر مسله د علمي کلام په اهمه مسایلو کې ده او تاسو دا خبره ما عرض کړې وه چې په دې مسله کې څلور مذهبونه دي. اول مذهب پکې د اهل التبایع او د اهل یونان دی. دویم مذهب پکې د معتدلو دی او دریم مذهب پکې د اهل سنت دی او څلورم مذهب پکې د اهل التزام دی. د اهل اللزوم یا اهل التزام چې ورته وایي. اهل التبایع او یونان والا دا خلک وی کنه وی دا اشیاء چې دینو په دیو کې دا تاثیر ذاتی دي او دا چې دا تاثیر چې کې په مؤثراتو کې نه ذاته نه کوي لکه چاړه کې پریکول ذاتی دي دغه د خدای سوی مده او په اور کې د سوزولو طاقت ذاتی دی بده کې د خدای سوی مده. په زلزلې کې د یخني کولو د سړی د زلزلې په موسم کې چې دا ته یخني کراو کوي نو په دې سلزه کې تاثیر د یخنۍ ذاتی دی کې د خدای په کار نشته. نو دې کې د الله تعالی د استغنا ثبوت اغي ورکي چې دا ټول اشیاء د الله پاک ته سدیا مستغنی وي او د دې مذهب حکم دا دی چې دا کفر دی او شرک. لکه د الله پاک نو مستغنی شو پکې اشیاء او دا د قران د ډیرو آیاتونو او د اجماع د امت د خلاف ده. د قران د آیاتونو او د اجماع د امت د کوم د خلاف ته لهدا دا ټیک نه دی. یو مذهب د اهل تبایع چې هغه په اشیاء کې تاثیر څه غني ذاتي غني او دویم مذهب د معتدله دی. معتدله د مذهب د تاثیر قائل له په طریقې د تولید سره. معتدله د مذهب د تاثیر قائل له په طریقې د تولید سره. تولید دی ته وایي چې د ثالث لپاره اول سبب جوړ شي په واسطه د ثانی. د تولید څه تعریف دی چې د ثالث لپاره اول سبب جوړ شي په واسطه د ثانی باندې. لکه ګوره دا چابي راوغسته تعالی کې د چابي ته وکړه د تدریس جوړه یو حرکت دی یو ید دی او دریم چې د چابي حرکت دی یو نفس حرکت دی د لاس توشي او د دې لاس په وجه باندې لاسم توشو حرکت په وجه باندې حرکت چې ورکو لاسم توش او د لاس په واسطه باندې هغه چابي په تعالی کې مفتاح کې توش درې سيزونه شو. وی دا ثالث چې دی ثالث شی ثالث د مفتاح د حرکت وی د دې د لپاره اصل محرک چې دی اصل چې دی د کې د حرکت راوستلو هغه د ید د مخ کې چې کوم حرکت عارض شو د ید ته پېښ شو هغه حرکت اصل نه خو هغه حرکت چې مفتاح ته عارض شو په واسطه د چا باندې د ید باندې خبره باندې به شو د سوي تولید وی یعنی د ثالث د لپاره سبب اول جوړ شي په واسطه د ثانی د ثالث لپاره سبب اول جوړ شي په واسطه د ثانی دې دای تولید وي. مثلا چاړه د پریکولا نو اوس د چاړه کې د طاقت هغه وي د تولید او ایلات چې د خلق چې د پریکول دا په خپل د چاړه دا په خپل د ور کې دا سوځول پېښ وبګل وی د چاړه کې الله تعالی مخ کې نه طاقت د پریکول یې خېده د مخ کې نه خو چې په کوم وخت دا پریکول کې د وخت کې د الله پاک کار نه او د اور کې د سوځولو د طاقت د مخ کې الله تعالی یې خېده خو چې په کوم وخت کې سوځول کې د الله تعالی پاک کار نه پېښ ودی د سوال شي تولید یعنی ولادت د دې سوځولو ولادت د پریکول د چاړه خبره باندې پېښ وکړه. اول خو تولید په معنا پېښ وکړه چې ثالث لپاره اول سبب جوړ شي په واسطه د ثانی باندې استاد دې تطبیق کوم د چاړه او د اور په مسله کې نو دا چاړه کې الله تعالی پریکول طاقت د مخ کې نه خېری وی کله چې دا چاړه پریکول کې دا چاړه چې کله پریکول کې دا اصل کې خلق د پریکولو کوي خلق د چاړه چې پلاس کې هغه د حرکت خالق شو هغه د حرکت او د پریکولو څخه خالق شو پېښ وبګم نو دې د سوي شي تولید ویل شي. د دیو د اهل تبایع د مذهب په مس کې فرق دی. اهل تبایع وي چې په دې چاړه کې د پریکولو کم طاقت او کور کې د سوځولو کم طاقت د مخ کې نه دی دغه د الله کار نشته سره نه پکې دا چې د مخ کې نه پکې الله یې خیر نه بس د دې سره پیدا شي پېښ وبګم نو بالکل استغنا ذکر او کفر
او دې سوې دی وی چې دا چاړه چې الله پیدا کړو دې کې الله چې دې د پرې کولو طاقت کې خو نو کله چې پرې کول کې دا پرې کول کې په دې چاړه نو دا وخت کې د الله په کار نه بلکې دا پرې کول په خپل دا چاړه کې خبره باندې شو دا مذهب د شاشو دا دې کوم اسباب کې تاثیر بدللی دې کوم اسبابو کې څه بدللی دا غلط مذهب د مبتدع او مذهب دی پېښ وکړ او درې مذهب دې سره بس تاسو ډېر اشکالات ختم شي ښا درې مذهب د اهل سنت والجماعت دی اهل سنت والجماعت وی ګره چې اصل کې دا چاړه چې دا سبب دی او پرې کول د دې لپاره مسبب دی دا اور چې دا سبب دی پرې کول د دې لپاره مسبب دی لکه مولوی صاحب ما دا ګوره ورلیکل به دې وخت نه کوي په دې مسله چې پوه شو ذهن ته پرې وته بیا لیکل کوي پېښ وکړي دا څنګه نه ده اسانه مسله ده او اشکالات به مسله نه دفش نو دا چاړه چې دا سبب دی پرې کول ولا مسبب دی او اور چې دا سبب دی او سوځول ولا څه دی خبره باندې پوهیږئ کنه سوځول ولا څه دی مسبب دی علت نه دی ګورئ دا پرې کول دا معلول نه دی چاړه ولا علت نه دی دا سوځول معلول نه دی چاړه ولا دا اور چې دا ولا علت نه دی پېښ وکړه د علت او معلول خبره نه ده د سبب او مسبب خبره ده علت او معلول او سبب او مسبب کې څه فرق دی کوئی چره علت تامه راشي نو تخلف د معلول ته بالکل نشي کېدی پېښ وکړه علت او معلول لشه تخلف د معلول ته نشي کېدی پېښ وکړه چې نور وی نورانه بخمخه کې پېښ او د سبب او د مسبب په منځ کې فرق دی چې کله کله په سبب وی خو مسبب بری تخلف د مسبب د سبب نه جایز دی تخلف د مسبب نه او خلق د مسبب بغیر د سبب نم کیدیش خلق د مسبب بغیر د سبب نم کیدیش خبره باندې پېښ وکړ پډاګه مناستی ته او ستا کپړې به وشلي اوس خلق د مسبب راغی بغیر د شان بغیر د څه چانه دا کیږي دا شو دی واقعیت خبره باندې پېښ ها او کله کله په سبب وی تخلف د مسبب به راشي تخلف د مسبب به راشي لکه اور به وی او سوځول باندې کې ابراهيم عليه السلام بارک او چاړه وی پرې کول باندې کې لکه د اسماعیل عليه السلام په بارک نو تخلف د مسبب د سبب ناجایز دی تخلف د مسبب د سبب ناجایز دی لیکن تخلف د معلول د علت تامه نه جایز زمون په نسبت باندې دا چاړه ور دا موسم د سړځې د پاره دا موسم د ګرمۍ د ګرمي کېدلو د پردا ټول اسباب دي ټول څه دي اسباب دي د قاشیات څه دي مسببات دي تخلف د مسبب د سبب نه راتلی شي خبره باندې پېښ وکړه اهل سنت والجماعت داوي چې اصل کې کله چې انسان دا سبب استعمال کی نو دینه پس چې مسبب کوم راځي مسبب لکه چاله د استعمال کا په غوخه باندې دینه پس چې کوم پرې کول لازم دا چاله نه کوي چاله صرف سبب دی بلکې چې کله چاله راکاږي او سره په غوخه باندې الله تعالی وته خلق د پرې کولو کی الله تعالی ورته خلق د پرې کولو کی اور چې کله اور ته ګوته داسې کی نو دا ګوته ستاده اور نسوځي سبب دی لیکن خلق د سوځولو او ستاده د ګوته کې څوک کوي الله تعالی خالق حقيقي او مؤثر حقيقي څوک دی الله تعالی او اوس دلته وسلی دا ویل شي چې بیا د اصلي سړي ګوته وسوځي کنه اصلي چې کوم د لاس پریک شي واخه د پریک شي کنه نو موږ وایو د الله تعالی سنت جاریه ده چې د دې سوځولو مسبب خلق چې کین دا پس د اور نه کوي د الله سنت جاریه ده چې هغه د پریکولو خلق چې کې پس ته چړې نه کوي خبره باندې پېښ وکړه کې دا یو بل سیخ ما وغیرہ چې هغه باندې واه وشله پېښ دا د الله تعالی سنت جاریه ده د دې خلاف هم الله تعالی کولی شي زه تاسو ته ګورم دی وخت کې زما د استر کې سبب د تاسو ماته ښکارا کېدل دا څه مسبب دی الله په دې قادر دی چې سره دا سبب دی زلون دی او خدای مکو سره وایي چې زلون دی او تاسو چې کوم دی بیا مزوینه پېښ الله په دې قادر دی چې خلق چې سبب نه وي او بیا مسبب پیدا کی ها الله به قادر دی وسړي په پکې پاکستان کې وکړو کړی لیکن بیا مو ورته څوک دخکاری الله به دې باندې قادر وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى پېښ سترګې پکې پکې روخ کې وي لیکن او تر بوتر شو بیا څوک دخکاری نه خبر باندې پېښ وکړه دا شی کې بذریعہ سره نو علا کل حال زمونږ مسلک د اهل سنت والجماعت اشاعره ماتریدیو چې دا اسباب مون استعمال کړو دې پس خلق الله تعالی د څوک د مسببو کې نو پرې کول حقیقتا چاړه نه کوي څوک کوي الله کوي سوځول حقیقتا اور نه کوي څوک کوي الله تعالی کوي او د پرې کول د لپاره سبب اصلي چي دی هغه څه شي دی چاړه ده د سوځول د لپاره سبب چي دی اصلي اور دی
خبره باندې پېښ وکنه او دې کې یو غټ اشکال لاره چې تاسو دا تبلیغان ټول معتزله ځکه چې هغه په خپل بیاناتو کې وایي چې الله تعالی په چاله کې د پرې کولو تاثیر یې خېږي وایي دا څه وکنه مو باغی بچو وګړه مو باغی بچو ځکه چې په خپل تبلیغیم اجتماع نه تر خیر دی او یم تبلیغي زده لاغي اوس بچو مخه دا اشکال ما د غړو خلکو را وروړي او الحمدلله حال ما کړی ولله الحمد وله المنه او تبلیغار وی الله تعالی په دې اور کې تاثیر اچولې دي لیکن ابراهيم عليه السلام نو سوال تاسو په ار بیان د تبلیغانو کې دا وره نو اصل کې د تبلیغانو د خبره مطلب دا دی چې مؤثر حقيقي په دې اشیاء کې پس وزولو کې مؤثر حقيقي په دې غوخه پرې کولو کې الله دی خو کله کله د یو سیز نسبت سبب تم کی کله کله یو سیز نسبت مجازات چا دی کی سبب ته کی نو دا چاړه خو د پرې کولو سبب دی کنه اور خو د وزولو سبب دی کنه نو دا نسبت چې د تاثیر د پرې کولو دی چړې ته شوی دی دا نسبت د تاثیر یعنی د وزولو دی اور ته شوی دی دا مجازي نسبت دی ځکه موږ وایو او عربم وایي انبت الربيع البقله تاسو ویلي مختصر معنی کې کنه ویلم دی نو آیا دا غیا د موسم ربيع روخ کله کنه الله روخ کله وما انسانيه الا شیطان دا حضرت موسی علیہ السلام قول وما انسانيه الا شیطان نو اصل ایراول مؤثر حقیقی د ایراول سوق الله او شیطان لیکن چونکه شیطان سبب د ایراول واقعي نسبت دی مجاز شیطان ته وش پېښو به نو تبلیغان ګداوي چې په چاله کې الله تعالی د پرې کولو طاقت خو دا وخت الله تعالی ختم کو او په دغه کې تاثیر خو پس اور کې د سوزول الله ته ختم کو پېښو دا خبره دا معنا باندې صحیح ده ښه پېښو او فصحا داسي وي ځکه کو دا خبره نه صحیح کینو بیا په کلام کې زیق راشي دا کلام د چته مجازات او کې کنایات او کې جناس او کې د کلام باندې راتنګ شي بیا خبره نه کوي اره خبره باندې خله د ماتې دوی دا خله ولا ماته کې دا خبره نه غلطه دا خبره نه غلطه پېښ وبې دا اوس دا ما چې دا خله د ماتې دوی دا مطلب دی چې په ځفاس خله ولا ماته کې دې مطلب دی شیخ مستحق د لوم وي مستحق مجاز دی وګره ها دا وایي د کلام عرب حسن چې په مجازاتو کې دا کلام عرب حسن په کنایاتو کې د قران په مجازات او په بلاغت باندې څونه غټ کلامونه شوي همدا وجه ابن تیمیه صاحب باندې ډیرو محققین او سخترین رد کړی دي چې هغه دا ویلي دي چې په کلام په دغه کې قران کې مجاز نشته ابن تیمیه صاحب ویلي قران د مجاز نه ویل کو خالي دا خبره او ابن قیم رحمه الله په سوایق المرسله کې په دې باندې 52 دلایل قائم کړی دي چې په قران کې د سره مجاز نشته بلکې هغه قران نه دی په حدیث کې مجاز نشته او د بلازویه وی په کلام عرب کې مجاز نشته اې درې خبرې دي قران کې نشته سنت کې کلام عرب کې نشته او زمي سره یو فاضل له ابي یو کتاب لیکل المجاز نو د ابن قیم د 52 اعتراضونو مفصل جوابونه د بلازوی ورکړي وسه مجمع دی مصنف مکتبه وهبره کتاب چاپ شوی د مجاز مبارک 1200 صفحې تقریبا کتاب د مکتبه کې شته نو دا خبره کول چې د مجاز نه او ازم بن عبد السلام الوجوه والنظائر في كلام كتاب كلام الله في كتاب الله تعالى الوجوه والنظائر في كتاب الله تعالى په دې باندې کتاب لیکل چې سلطان العلماء ازم بن عبد السلام او هغه کتاب په دې باندې چې پلانکی آیات کې مضاف محذوف دي پلانکی آیات کې مجاز محذوف دي دا دینه مجاز دي دا دینه کنایه او تاسو په تفسیر لو ځای کې ځای په ځای باندې وایي چې دلته مضاف محذوف دي مضاف محذوف کول مضاف الیه محذوف دي دا ټول مجازات اقسام خبره باندې پېښ وکړه نو دا مجازن نسبت کو دي سبب ته وشي دی یو شی د مسبب نو دا صحیح ده پېښ وکړه نو دا ویل چې چاړه پرې کول کې دا مجازي نسبت صحیح وي کو پکې ته پکې وردل بیا دا مطلب بیانې چې نه مؤثر حقيقي الله تعالی دی دا سترګې نه سترګې دا سبب د لیدلو او چې لیدل کوم نو پسترګو کوم مو پورف کې دا څه وایي کنه حالانکه د لیدلو خلق څوک کوي الله تعالی کې سترګې نه کوي خو کله کله دی وشي نسبت چاته وشي سبب ته وشي دا نه ملابست په وجبان دا څه مذهب شو درې مذهب شو مونږ دا قایل یو چې تخلف ته مسبب د سبب نه کیدی شي او خلق د مسبب بغیر د سبب نه کیدی شي او د الله تعالی سنت جاریه ده چې کم سبب د کم شي مسبب د فار مقرره کړی دی عام طور عادت او سنت مبارکه ده چې د هغه مسبب خلق د هغه سبب نه پسته کوي دا خبره پېښ وکړه یاره دا څه پېښ وکړه دا درې مذهب سلورم مذهب د اهل لزوم دی سلورم مذهب دا دی هغه عمدق د اهل سنت والجماعت خبره غیا چې
چې ګوره الله تعالی پس د دین خلق د مسبب خلق د غشي کوي لکه چاله د راخ کله نو د دې رستو پرې کولو خالق څوک دی نه دا چاله د خپل لکه معتدل شي وي چې الله تعالی پکې مخکې د پرې کولو طاقت یې خري د مخکې نه اوسې پکې کار دیشته او نه د اهل تبایو مسلک دي شدي کې ذاتی د پرې کولو د طاقت نه دغه پرې کولو خلق څوک کوي او چاله چې کوم دی دا به دوري سبب استعمالي خودونه دا چې تخلف یې نشي کېږي څنګه کېږي لزوم دی د دې پرې کولو د چړې په منځ کې دا نشي کېږي چې چاله دې راخ کړی شي او پرې کول دې کوم نیونه کی لزوم دی پکې د دې تخلف ته اوسه کړی دی انکار دا نشي کېږي چې ور دی وي او سوزول دي کی نو دا مذهب خطرناک دی باندې مثلا د اهل سنت نوزي او خاص کر د دې مذهب خرابي ده چې د معجزات انکار د کرامات انکار دي ځکه معجزات خو اکثر خارق العادت دي لکه ګوره دغه د حضرت ابراهيم عليه السلام د دې معجزې انکار نه کړه ځکه چې ووري نو خامخا بس وزول کوي ابراهيم عليه السلام ور نسوځو نو د عقید اصول موافق نه انکار راغی اسماعیل عليه السلام د چاله د پرې کولو څو چې واخه پرې نه کړل اسماعیل سم باندې مبارک د دې سره انکار راغی او دا کې دي چې چاړو چلیږي بیا تخلف شي د چا د پرې کولو دا د چا مذهب دی لزوم دي مفسرین دا خبره لیکله چې حضرت اسماعیل علیہ السلام چې خپل والد محترم ابراهیم علیہ السلام ذبح کو نو الله تعالی د مړی او د چړې په مس کې سره واستو پیتل لا واستو دا چاړه په پیتلو باندې خویدله چې د دې خبرې ضرورت څه دی اهل سنت مسلک راواله اهل سنت والجماعت وی چې الله په دې قادر دی چې سبب به استعمالي مسبب به متخلف شي مسبب بنئ د ټیمګری په کې ضرورت دی ټیمګری دی نه کړه زه خدای مګر دغه به د بیرې کوم د قول لا قول په خپل ځای لیکن مرجوح دي زما پریز زه د سره ټیمګری د نیا چاړه راخکل شو سبب وو الله تعالی د تخلف د چاو کې د مسبب پېښ او الله په دې قادر چې تخلف ته مسبب کې د سبب نه خبره باندې پېښ وکړه دا خبره په ځای کې کېده خو دا خپل زما په مرجوح دي چې الله پاک په ټیمګری پیتل پیدا کو بعض مفسرین دا ویلي دا د خپل قدر کول پکار نه وای خدای مګر به د بین الله موږ ساتي لیکن راجح او مرجوح خو کې دي کوئی شی خبره کړه علم به ووس کړي په تحقیق سو مذهب شو سلور مذهب شو دا تحقیق به تاسو له قبر کې فائدہ درکې ان شاء الله العزيز په خبره پېښ وي سبا نو بیا په جواب وایي یاد وکړه کړم شو او څه اشکالات چې تاسو راځي نو اسه کې دا نوې خبرې دي تاسو د مشکلات راځي بیا تاسو نه کوي چین د اسپین په مس کې مغرب مشرق دی لیکن موږ وايي هغه لون چې پس دا ګولان د چین کې دا جایز دي چې د هغه اندلس او د اسپین محلات وي او دا علاقه وي ځکه چې موږ د دې قائل چې الله تعالی خلق د مسبب بغیر د سبب نه کوي ايش خلق د مسبب لکه حدیث کې دا آسان مثال دی صحیح حدیث سند له حسن غالبا د بخاری حدیث تخی سره نه ګومان مې غالب ده بخاری حدیث دی پیغمبر علیه السلام چې ودرېدو نو شاته به صحابه ته بیا رسولي تاسو صفونه سیده کوي ځکه دا چې ودرېږم پیغمبر کې څنګه چې مخکې وینم نو داسې رستم تاسو وینم دې باندې بیا مفسرینو کلام کړي بعض محدثینو په شروع د حدیث کې لیکلي چې پیغمبر علیه السلام په 60 کې واسترګه مبارکه وا اچانه لیدل دې ضرورت څه پېښو دا سنت مسلک دی چې الله خلق د مسبب کې بغیر د سبب نه بغیر د دې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته لیدل خلقو او شاته رسول لیدل صحابه لیدل پېښو یا دې باندې قادر دی چې الله تعالی د وخت په ذریعہ سره تا کتلو کی او د سترګې په ذریعہ سره تا اوریدلو کی نو د سر چې کمکار د پټه مضبوطول د دې په ذریعہ سره الله تعالی کتلو کړه سترګې ضرورت سره ول سترګې ضروري ده سترګې دې دانی نه بغیر د دې سر کې طاقت د سوا چې دې لیدل واچ او دا باندې پېښو تاثیر او خلق خاص کو د چا سره الله عز وجل سره پېښه دغه د الله تعالی غایت ادب او سوء ادب نه ځان بشکو او د خلق د مخلوق هم بشکو د خلق نسبت بدوي کوي